لکه قتل په څو قسمه باندې قتل په شپږ قسمه باندې یو قتل عمد او شدید علی جارح هم پکې و او قصد او دویم قتل شبیه دې کې علی جارح نه و او دریم نمبر قتل خطا دې کې قتل خطا کې علی جارح وي قصد کې نه وي کورکوړه دې شته او درز بل بابا د نو لګېدلو څنګه فوړې باندې دی ولې مخکې دا باندې ولهدا دې ته دا قتل خطا شو کنه ذهن دې پوره شو خطا دوه قسمه ده یو خطا په الحدث او یو خطا په الاراده ده نو خطا په الحدث ده چې تا سپېدې ایشته سړی د نه ولګېد چې سپېدې ایشتلو سړی در نه راولګېد نو دې ته کومه خطا وایي خطا فی الحدث او یا لکه بل خطا فی الاراده ده نو خطا فی الاراده ته تا ویل که دا سپی دی او هغه سړی و دا خطا دوه قسمه ده که نو قتل خطا چې علی جارح پکې وي یا لکه قصد پکې د دې حکم سره دوه مخکې ویلو کنه دې کې کفاره دا نن سبا غلام به آزاد غلام نشته نو میاشتې روزي بنیسي او دیت پم ادا کې دیت کې مون خبره کړې و او یا لکه بل قسم قتل شبیه بالخطا دے شبیه بالخطا دے حالکہ دے کہ علی جارح هم نوی او قصدم پکی نوی جی مثال پتور کو موٹر سیکل دے خدا نخواست سوکو او مرس علی جارح هم پکی نشتا او یادکا قصدم پکی نشتا دے یا خزن نابلد دا او لحاظا په بچی باندې وروختا چې سار را پاسې دا غمړ پروتو دام قتل دی خو شبیه بالخطا دی یا سینه په ورخلاص شو خزه د خوب ولیدا او سینه د معشوم په خله کې پراته دی او معشوم په ورکو کې د خپل نشي لري کول دی او سینه په ورخلاص شوی دا حتی چې پیډه وسانه وفات شو دا کسی پیخیږي خام مستحب ده چې زلاله په داس باندې پي ورکې ماشوم لري دغه د سینو رګونه به نه خرابي او لاس باندې ورکې نو سینو رګونه زر خرابي چې خراب شي نو لهدا یا کېږي خوشبيږي یا ونشي دا چې پي په کمي کې نقصانات پکې کثیر دي اشغالات ورکې نو بیا به اس دا شکایت نه بني یا داسې مثال په تور باندې ویږي مثال په تور باندې په گاڑی باندې د سوق دا ټول صورتونه د شبیه بالخطا الکه په دې کې کفاره نه دوه میاشتې روزي بم نشي پر لپسې تسلسل په کفارات مشته او بل د دیت په مور کوي دیت په څه کوي ادا کوي ورږي تو دیت خپل وارثان یې دیت معقول شي او کفاره خو الله حق دی کنه الله حق ته نو سو کم دانشي معقول دا بخامخه ادا کوي لس کاله پس ولې دی راغلي کفاره به بدل او یا لکبل قتل بسبب قتل بسبب او لکه قتل بسبب دې ته ویل کېږي چې سبب د وجه نه قتل شوی وي مثال پته ور باندې پردې ملکیت کې کوی دې پکې وکنيستلو او سړی رااله درس پاره کې ور پرې وته دا کوم چې حافظ دې کړي سن کې دې لہذا د باندې دا به د دې دیت اور کوي ذهن د فلور سره یا ګټ ته پلار کی خېره او لہذا ګټ ته پلار کی خېره ورته چې سره رااله او درس په ور پرې وته لوري او مر شو چې چا کی خېره بے ځای ځکه کی خېره
دا قاتل یا قاتل بسبب راغلی یا د یو سړي دیوال کوږ دی لارې طرف ته راغلی را کوږ شوی دی خبر ورکړه چې لار دیوال یې کوږ شوی دی وروره لرې کړه او هغه نه لرې کولو دي او درز څوک یې ګیر کړل مړ شو دغه دیوال والا اوس قاتل دی خو قاتل دیت په ورکوي په دې کې موږ څه ورکوي دیت په ورکوي کفاره پکې نشته صرف دې کې دیت او کفاره پکې نشته دی ذهن ټول رسېدل او بل قتل بحق دی قتل بحق دی الکه قتل بحق دی ته ویل کېږي یو سړی مرتد شو نعوذ بالله من ذلک او بس هغه د قتل کړل قاضي نه کوي چې قتل کړي یا مثال په تور قصاص کې د قتل کو یا دغه شانته په کور در وختلو او لہذا بس درز دي چې مستاف مباح دم ګرځېدلی لہذا بس دغه مانع د میراث نه دی یا نور قصو د وجه چې مباح دم وي هغه کې چې کله دا مشتري ته کم قتل وي قتل حقین وجه قتل به حقین کې سم نشته دی ها ذهنم تور سیدل روجي دا سلور قسم چې دا مانع د میراث نه دي قتل عمد شبیه بالعمد قتل خطا قتل شبیه بالخطا دا سلور قسم مانع د میراث نه دي او یا لکه دا نور ذهن تور شي په خبره باندې حاجی دا سلور قسمه هر چې کوم کې قصاص وي او یا کفاره کفاره دیت او کفاره پکې او د اخیرنی دوه پکې نه دي دا عبارت د ګولا غوونه په دې باندې ډېر خبر کوشي بسم الله الرحمن الرحيم المانع من الارث اربعه الرق وافرا كان او ناقصا وبيم نمبر والقتل قتل الذي قتل يتعلق به تعلق لري پر وجوب القصاص او الكفاره وجوب د قصاص قتل عمد ده او الكفاره او یا کفاره چې شبیه بالعمد ده قتل خطا ده قتل شبیه بالخطا ده یا لکه پوښ ولې په دې باندې او دریم نمبر چې دی اختلاف الدینین اختلاف د څه دی الکه اختلاف مسلمان به د کافر نه میراث نه وړي او کافر به مسلمان نه وړي زید مسلمان دی کنه الکه د درې زامن دي مثال په تور باندې خالد ساجد واجد واجد چې دی له لحاظ نعوذ بالله من ذلک دا کافر دی دا محروم وي د میراث نه او دا دواړه مسلمان به د مسلمان نه میراث وړي دا عصبه دي کنه عصبه او چې مسله د رؤوس نه وي دا سو رؤوس دي مسله د دونا 1/2 د یو 1/2 د پدو دا لکه پوه شوي په خبره باندې او کنه نو اختلاف الدینین دا مانع د میراث نه دی او یا لکه درې سلورم نمبر اختلاف الدارین اختلاف الدارین اختلاف د دارین دا دی دا صرف د کافر د پاره دی مسلمان د پاره د مشرق نواله تر مغرب پورې شمال نواله تر د جنوب پورې دا ټول ارس د مسلمان دی اسلام کې سرحدات نشته چې دا داد او داد ټول د مسلمان په مشرق کې مو د مغرب وارث نه خپل میراث وړل شي او یا لکه چې فرض کې او ذهن دی فور سیدل روجي دا صرف د کافر د پاره دی چې کافران دی مثال پتور باندې دورونه دي یو په یو دارالاسلام کې دی بل په دارالحرب کې دی به دا یو بل د میراث نشي وړي ذهن هم شو رسید نو کته اعتراض وکړي چې الکه دا اختلاف الدارین دا مانع د میراث نه صرف د کافر د پاره دی د مسلمان د پاره نه دی نو دلته ولې ذکر کې جواب مونږ ویاله ک اسلامي سټیټ
اسلامی عدالت چې دی نو دا صرف د مسلمانانو مسائل به نه حل کوي دا به د کافرو مسائل به هم حل کوي قاضي د مسلمانانو قاضي چې دی نو دا د کافرانو د هغې مسائل به هم حل کوي که د هغې مسله ورته راغله دا به حل کوي که نه فتح القدیر ذکر کوي که نه الخنزیر کشات د کافرانو لپاره خنزیر په شان د څه دی کشات د ګډ دی که نه او یا لکه د دغې لپاره سور شراب چې دي لکه د شرابو کالخل که نه الخل څه شی الخمر کالخل ترکیب مسئله باندې بالکل راځي و اختلاف الدارین او بل مانع د میراث نه اختلاف د دارینو د چې کافر یو ملکی وي یو کې بل کې میراث ونه وړي اما حقیقتا یا خو بدا سوي حقیقتا وي کل حربي و الزمی لکه حربي او زمی راواله هلکه یو دارالحرب دی او بل دارالاسلام راغلی دی دارالحرب څه ته وایو دارالحرب دې ته ویل کېږي چې باچای مسلمان او کافر وي باچای سوي کافر او دارالاسلام چاته ویل کېږي چې باچای مسلمان یا دارالحرب هغه ته وایي چې په هغې کې حدودات جاری کېږي او دارالاسلام هغه ته وایي چې په هغې کې حدودات جاری کېږي لکه افغانستان او یا لکه دارالحرب هغه ته وایي چې په هغې کې په عباداتو باندې پابندي وي تلاوت هم نشي کولی لکه چین او یا لکه دارالاسلام هغه ته وایي چې په عباداتو باندې پابندي نه وي راغلې دارالاسلام هغه ته ویل کېږي چې هغې کې د اسلام نشر و اشاعت درس و تدریس کېږي او دارالحرب هغه ته ویل کېږي چې اسلام پکې نشر و اشاعت دا نشي کولی لکه دا ډېر تعریفونه دي که نه صرف یا دارالاسلام هغه ته وایي چې حدودات پکې بالفعل وي یا بالقوه وي لکه بالفعل وي لکه افغانستان یا بالقوه وي لکه پاکستان لکه پاکستان کې چې اسلامي باچا راشي دیندارانو دا قوت او استعداد پکې شته چې حدودات ترس جاری کیږي ذهن دې پوهه بعض تعریفونو کې پاکستان او دارالحرب ته اختلاف الدار اما حقیقتا کالحربي والذمي که حربي راواله او ذمي راواله نو حربي چې دی نو دا په دارالحرب کې اوسېږي او ذمي دارالاسلام کې اوسېږي او ټیکس ورکوي او حکمن او یا اختلاف الدارین حکمن وي کالمستأمن والذمي لکه مستأمن او ذمي مستأمن هم د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي امن هغه او ټیکس نه ورکوي او ذمي ټیکس ورکوي نو دا دواړه دي خو اختلاف الدارین څه دی حکمن دی او الحربیین یا یو کافر په یو دارالحرب کې اوسېږي او بل په بل دارالحرب کې یو امریکا کې دی بل انډیا کې دی دې کې اختلاف الدارین دی خو حکمن دی من الدارین مختلفه والدار دار چې انما تختلف تخصیص دا مختلف کېږي به اختلاف المنعت په سبب د اختلاف د لخر سره والملک او د باچا سره د انقطاع العصمت د وجه د قطع کېدلو د ساتنې نه فيما بينهم د دې په منځ کې هلکه د دې په منځ کې هغه ساتنه ختمه شوه چې فوج بدل شو باچا بدل شو هر یو ملک به خپل حفاظت کوي که نه په دې سره